اوس مې پرېښوي که نه وي روغ ارام وکوه ته خدای په خیر وکړي دی. بسم الله الرحمن الرحیم. خپلو ټولو درنو کتونکو اورېدونکو ته زړه د کومې سلام دی. السلام علیکم. او ملګرو رمضان المبارک دی. هر سړی په دې کې دی چې راځه روژه مو څنګه تېره کړه، تږی نه شوم وږی نه شوم. ښه داسې خندنونه هم شته دي چې هغه د تنګې وږي نه علاوه نور هم ډېر مشکلې لري، نور هم ډېر مشکلات لري، نور هم ډېر فکرونه لري. ایمو دا خندان تاسو ګورو دا یو عادی دی او هغه یې بچي دی. هغه بچي د مغې طور باندې بچی دغه ویډ کلافات شته دی د خدای نردیل څوک نشته. دی په خپله هم بیماره دی، په خپله هم ضعیفه دی، خو هغه بچي چې تاسو کوم ګورو هغه هم د مغې توازن دغه خراب دی. هغه په هر وخت کې مختلف خبرې، مختلف جګړې، مختلف وزونه په کاله کې هر وخت کې مسالې بهر وتل بیا دا اوسغه کېږي. نو دا ډېر لوی مشکل کې دی. دا یوه بچی دی بیبي نورې لور وشه، دا بیبي نوره نومیږي. دا د هغې بچي دی. دا هم د ګندا ځایونو وجه نه، د ګندا نستي وجه نه ایدي په بدن باندې هم یو قسم ته خرخ لګېدلی دی. خو بیبي نور یې کله کله ما هم خپله مور دې رقم ته ووایي زه ونه او ځان خلاص کړم، که نه یې ما ډېره زیاته وایي په دې هغه ته احساس کېږي نه. ملګرو یو وخت کې دې مو علاج ته هم بتلې وه، دې پراپر علاج هم شوی. د علاج مسلسل جاري نه ساتنې وجه نه، دغه د غربت وجه نه یا دغه علاج پراپر دلته د خیال ساتنې والا څوک نشته. چونکې دا یې مور دی نو هغه بیا هم داسې حالاتو ته راغله چې دا بیا اوس په بازار وګرځي یا په هغه ګرځي. خو اوس یې پښه ماته دی. مخکې به دا داسې وه چې په بازارو کې یو ځای کې په بل ځای کې به ګرځېدله خپېدله به نه. خو هغه علاج نه بعد بیا ډېره ښه شوې. بیا ګولې جاري وې که نه دا مې پرېښوې بېواسه ونه مې شوې اخیستی که نه وي زیاته وې چې دی راغلم ما ته به د یلو زیاته نه ویل مې درته زیاته خو ته نه وې وخت دکان له چې وې راغلم شترور هغه ګولې نشته دی. بیا مې بر دکان دی دغه نه راوړلې علاج سره ډېره ښه شوې وای داسې وه چې ډېره یې ته خوښ شوه. لوښی به یې ووینځه، دوړه به یې نندا کړه، چای یې به یې پخې کړې، نندا بال به یې وکړه، هر څه به یې وکړه. صفا ته مه کوه دې ته نه یې زه به یې دې ته کوم. د هغې کې موږ سره خلکو تعاون کړی و. الله د هغو ته دوباره توفیق ورکړي چې آمین کې آمین کې بچیه ټول هغه خدای تعالی دیر کې و ټول ولس له خدای خدا دا وطنونه آباد کړي. زه چې ځان به مې جوړ کړم زه ورڅم کور له چې زه ورڅم کور له بس ډېر نه راغلم خورم زړه مې سېږي سختې دي ګولیانې توتکي لتلي وم دغه ګولیانې دي جاري عادتیا بیماره و سخته بیماره دغه تکلیف دی بچیه چې بس لیونتوب کوي سپکه سپوره ګڼېږي سپکه سپوره غږېږي که مړه وي که پټه وي نه مې ساتي وږي یم دا به وباسو که نه خورې مارو باندې ډاکټر صاحب زه خبره وکړم. ښه ډاکټر صاحب زه خبر نه بیا ته کښېنه چې کومه د بچو غوندې مې تاسې مصرف خواري کوه بچه یې مېرمن ادې اوس دوی دا دی چې دا خو دماغي طور باندې مطلع د مشکل دی که نه هغه کې او ماته اوس یې پښه یې خوږه شوله نو دې خو خیال ساتل به ډېر ګران دي. داسې ګران دي داسې چې زه په خپل اس کې دا یوه ټیټه دا نه شم بس کرړېږي یو سړي چې غوړي والا په دا عادتیا بیماره ته د ځان خیال نه ساته دې خیال به چوک ساتي نو خو الله یې ساتي که نه وي دا بس دغه موته وه. ښه لورې دا مور تاسو جګړې کوي وایي ده خو ما که ته اوسه جګړې ما که خبرې معنا که نه یو خدا دی چې هغه دماغي طور باندې دغه پره نه دی مته هغه حالات خراب دي. دویمه دا د هغه پښه تاسو کسو د پښه هم ماته دی او بیا تاسو د دو بډګي مور کسو چې د خیال ساتنې دوپاره داسې مډګي مور ضرورت نه دی د پکار د خیال ساتنې دوپاره د سره کم از کم داسې خلک وه چې هغه صحت نه هم ښه وه هغه په خپله هم ښه وه واسیا هم وه یو واس هم نشته دی او ادې په خپله هم بیماره دی هغه په خپله هم د ځان خیال نشي ساتلی د یوه وړه المسي دی نه دا دلته هېڅ نشي کوی هغه خلک چې هغه یې موضوع یې موغو ټولو ته چې کوم هم هغه خلک چې هغه ډاکټران دي
په دې سلسله کې تاسو مو سره کوم تعاون کولی شئ. یو چاته داسې هسپتال یا سنټر داسې ملوي چې دا مو مستقل طور باندې یا عرضي طور باندې مو دا اډمیټ کولی شو چې دې د پښه هم ښه شي او د دماغي توازن چې کوم دغه هم برقرار شي. او که داسې نه هغه خلک چې هغه زکات خیرات ورکولی شي دغو مو ټول ملګرو ته سپیشلی ریکویسټ کوو چې رمضان المبارک میاشته دی، دا ډېره بختوره میاشته دی او دا خاندان ډېر په مشکل کې دی. دې سره چې څومره هم تعاون کولی شو تاسو کوم غواړو چې دې علاج هم وکړو، د دې علاج هم وکړو او د کور ته راحت راوړو. ډېره مننه.